بسم الله الرحمن الرحیم. درس د منګو تاسو ریجنال وال موشن انالایزس ده. د زیاتره منګو تاسو د اسکیمی لپاره استعمالو، خو ډیر معمول د اسکیمی لپاره ده. کې د شي سه نور امراضو کې وال موشن ابنورمالټي ولیدل سي، سیستمیک النس هم څه کله لوستل البته به په دې پوه شو چې ریجنال وال موشن انالایزس خاص الخاص د اسکیمی د ارزیابۍ لپاره نه ده، په نور امراضو کې لیدل کیږي. د لپاره چې موږ تاسو په راپور کې خپل ډاکټر پوه کړی سو چې د بوتین په کوم قسمت کې وال موشن ابنورمالټي ده. دا چپ بوتین په 14 سیګمنټونو باندې ویشلې ده. مثلا دغه جدار ده انفیرو سپتوم، درست؟ یو سیګمنټ بازال، یو سیګمنټ میډ، یو اپیکال. دا انټیرولاترال وال ده، همداسې اپیکال انټیرولاترال، میډ انټیرولاترال، بازال انټیرولاترال. یعنی هر جدار په درې برخو ویشلې، بازال او میډ او اپیکال. هر جدار په درې سیګمنټونو باندې ویشلې ده. بیا یوازې اپیکس ده، اپیکس خو د قلب بیا د اخر کې څوکې کې رانری شوی ده کنه. دلته بیا 4 سیګمنټ دي، شپږ نه دي. نو شپږ دلته دي، شپږ دلته میډ کې دا د 12، 4 دلته دي، دا د 14 سیګمنټ. نو دلته اوس تصاویر کې وګورو. اپیکال 4 چمبر ویو ده. په 4 چمبر ویو کې دا جدار انټیرولاترال ده، دا انفیرو سپتوم ده. یعنی په دې معنی چې دغه صوتي امواجو له قلب څخه داسې مقطع اخیستې ده چې دلته انټیرولاترال ده، دا انټروینټریکولر سپتوم ده، دلته داسې مقطع اخیستې ده. صحیح؟ داسې مقطع اخیستې ده. نو دلته انټیرولاترال نه تیر شوی، د سپتوم د دغه قسمت نه تیر شوی ده، انفیرور قسمت نه. صحیح؟ هغه قسمت نه تیر شوی او دلته د رائټ وینټریکل انفیرور وال راغلی ده، یعنی مقطع داسې تللی ده. صحیح؟ داسې تللی د دې جنر راوتلی ده. په دې منظره کې انټیرولاترال وال ده، انفیرو سپتال. جدا هم سه معلوم که نور مشکل به نه وي. بازال انټیرولاترال، میډ انټیرولاترال، اپیکال انټیرولاترال. بازال انفیرو سپتال، میډ انفیرو سپتال، دغه قسمت اپیکال سپتوم ده. یعنی سپتوم انټروینټریکولر سپتوم یو انفیرو سپتوم برخه لري، یو انټیرو سپتوم. سپتوم خو هغه یو سپتوم ده، فقط د دې لپاره چې د دې لاندنۍ برخې اروا د رائټ کورونري ارتري نه کیږي او د دې انټیرور قسمت اروا څه ده د لیفت انټیرور ډیسندینګ نه کیږي. د دې لپاره دا سپتوم په دوه برخو ویشل، دا د سپتوم انټیرور برخه، دا د سپتوم انفیرور برخه. په اپیکال 2 چمبر ویو کې دلته یوازې لیفت وینټریکل، لیفت اتریوم ګورو. دا انټیرور وال د لیفت وینټریکل، دا انفیرور وال ده. نو بازال انټیرور، میډ انټیرور، اپیکال انټیرور. بازال انفیرور، میډ انفیرور، اپیکال انفیرور. درې سیګمنټ لري. په 4 چمبر کې د قلب نه مقطع داسې راتلله، د دې انټیرولاترال نه راوتله، دی جنه دلته داخلېدله، دلته راوتله. صحیح؟ اپیکال 2 چمبر ویو کې مقطع داسې اخیستل کیږي، یعنی دلته د لیفت وینټریکل انټیرور وال ده، دلته انفیرور وال ده لاندې. صحیح؟ مقطع داسې ده. اوس نو دا انټیرور وال د منګو تاسې دلته ده او دلته سي انفیرور وال ده، دا دلته ده. په اپیکال 5 چمبر ویو کې 5 چمبر ویو مقطع تقریبا لږ تفاوت لري د 4 چمبر سره. اپیکال 4 چمبر کې مقطع داسې راتلله، په 5 چمبر کې داسې ځي.
یعنی تقریبا معکوس یو حالت ده کنه مقطع داسې ځي نو چې د دې نه داسې شروع کېږي د رایټ وینټریکل یو برخه ده د انټروینټریکولر سپټم هغه پورتنۍ برخه ده انټیرور برخه دا قسمت ده او دې جنه چې وځي داخليږي دلته راوځي دا پوستیرو لاترال ده صحیح نو دا د لیفت وینټریکل انټیرور وال ده دا انټیرو لاترال ده دا پوستیرو لاترال ده انفیرو لاترال ورته وایي ځینې کسان کنه او دا انفیرور وال ده نو مقطع داسې داخليږي د دې جنه داخليږي دلته راوځي دلته د رایټ وینټریکل جدار ده انټیرو سپټم ده او دا مغه پوستیرو لاترال ده نو دلته دا مقطع سي دي دا بازال ده دا میډ پوستیرو لاترال دا بازال انټیرو سپټم دا میډ انټیرو سپټم تقریبا نو دغه سپټم د اپیکس برخه سي ده اپیکس برخه کې دغه قسمت سي ده اپیکل انفیرور ده دا قسمت سي ده اپیکل انټریور ده ا دې لپاره چې اپیکس ده ډیر کوچنی ده دا چې د راځي دلته د انفیرور قسمت ده د اپیکس د لیفت وینټریکل انفیرور برخه ده د اپیکل نو دا انټرولاترال تر دغه جیده دلته ختمېږي صحیح او انټروینټریکولر سپټم هم څه ده انټروینټریکولر سپټم تر دې چې راغلی ده نو دا انټیرور برخه انټیرو سپټم چې موږ تاسو ورته وایو نو تر دغه چې پورې انټیرور جدار ده انټیرو سپټم جدار ده دلته هغه اپیکس ده د لیفت وینټریکل انټیرور وال ده اصلا دلته دې قسمت کې په پاراسټرنل لانګ اکسس تقریبا د اپیکل 5 چمبر منظرې غوندې ده مقطع تفاوت نه کوي دومره سره دا تصویر تقریبا یو شانته ده دغه قلب کې د سی افقي واچي په دې شکل باندې همداسې راځي نو رایټ وینټریکل ده دلته اورتا ده دا لیفت اتروم ده بله واو کنه داسې صحیح ده کنه دا بیا پورته راځي په دې سي دلته سي پروب منګه په اپیکس کې خو نو اپیکس کې مقطع داسې راغله کنه اول دلته دغه راغی رایټ وینټریکل ده دلته بیا لیفت وینټریکل ده دلته د لیفت وینټریکل پوستیرو لاترال ده په پاراسټرنل لانګ اکسس کې پروب د منګه تاسو دلته د رایټ وینټریکل په سر ده صحیح ده کنه د رایټ وینټریکل په سر ده نو اول رایټ وینټریکل دلته راځي رایټ وینټریکل راځي خو مقطع هغه مقطع ده مقطع دغه مقطع ده داسې ځي دلته تقریبا سیګمنټونه د اپیکل 5 چمبر او د پاراسټرنل لانګ اکسس دا سیګمنټونه یو شانته دي دا انټیرو سپټم ده دا انټیرو سپټم ده دا پوستیرو لاترال ده دا پوستیرو لاترال ده او په پاراسټرنل لانګ اکسس کې دغه ذروه باید ښکاره نشي تصویر باید داسې چې دا اورتا په منځ کې راسي ذروه ښکاره نشي لکه اورتا شریان ښکاره سي او دا قسمت ښکاره نشي نو که چیرې اپیکس په پاراسټرنل لانګ اکسس کې ښکاره سي نو دا بیا پاراسټرنل لانګ اکسس نه ده دا بیا اپیکل لانګ اکسس ویو ده دا منظره صحیح نو که چیرې راښکاره سو خو بیا داسې ده همدغه سیګمنټ ده د سیګمنټ موږ تاسو ویل سي اپیکل انټریور ده صحیح
او دې ته مې ویلې چې اپیکل انفیریور ده صحیح دا نور سیګمنټونه چې دي بازل انتیرو سپټم میډ انتیرو سپټم او دا اپیکل انتیریور بازل پوستیرولاترال میډ پوستیرولاترال اپیکل انفیریور د اپیکل ټو چمبر ویوز کې چې کوم سیګمنټونه دي دلته انتیریور جدا ده د انفیریور ده کنه بازل انتیریور میډ انتیریور اپیکل انتیریور دا بازل انفیریور میډ انفیریور اپیکل انفیریور د اپیکل ټو چمبر ویو دا سیګمنټ اپیکل انتیریور ده په دې منظره کې دا دلته ښکارېږي صحیح او دغه سیګمنټ اپیکل انفیریور ده دا سیګمنټ یعنی دا دواړه مشترک یو سیګمنټ دي چې د دوه بغلو نه ښکارېږي صحیح شارټ اکسس ته چې کله ځو دا رائټ وینټریکل ده دا لیفت وینټریکل صحیح دلته سیګمنټونه چې تقسیمو داسې کوو چې د رائټ وینټریکل ارتکاز دلته ده دلته ده صحیح دا جوف د رائټ وینټریکل ده دا جوف د لیفت وینټریکل ده د دې ارتکاز نه تر دې ارتکازه پورې دغه جدار څه ده انټروینټریکولر سپټم د دواړو بطیناتو ترمنځ ده صحیح همدغه انټروینټریکولر سپټم منځ کې نیمو داسې منځ کې چې رانیم کو دا انتیرو سپټم ده داسې ده انفیرو سپټم د سپټم هغه ښکتنۍ برخه د انتیرو سپټم څنګ ته دا جدار څه ده دا انتریور ده دا انفیرو سپټم ده د انفیرو سپټم څنګ ته دا جدار څه ده دا انفیرور وال ده د انفیرور څنګ ته هماغه انفیرولاترال ده چې موږ تاسو ورته پوستیرولاترال کې وایي صحیح ده دا هماغه پوستیرو لاترال وال ده او دا د انتیرور څنګ ته انتیرولاترال ده صحیح یعنی اول کار به موږ تاسو ته ایسي د رائټ وینټریکل ارتکاز پیدا کوي د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې د دې ځای نه تر دې ځای د موږ انټروینټریکولر سپټم ده د انټروینټریکولر سپټم په ماینس کې سینیم کو دی خو انتیرو سپټم ده دی خو ته انفیرو سپټم د انتیرو سپټم څنګه ته انتیریور ده د انفیرو سپټم څنګه ته انفیریور وال ده د انتیریور وال څنګه ته انتیرولاترال ده د انفیریور وال څنګه ته انفیرولاترال ده یا پوستیرولاترال وال ده اوس نو په دې چې منګه مقطع د کوم ځای نه اخیستې ده که چیرې مقطع منګه دلته اخیستې دلته د مایترال والف ده صحیح دې برخه کې که منګه اخیستې نو دا بازل انتیرو سپټم ده صحیح دا جوف د لیفت وینټریکل او دا بازل پوستیرولاترال ده صحیح که چیرې مقطع دلته په منځ کې واخیستل شي په دې ځای کې نو بیا میډ انتیرو سپټم ده میډ پوستیرولاترال ده وسطي سیګمنټونه دي که چیرې مقطع دلته واخیستل شي دا نو اپیکل سیګمنټونه دلته راځي
اوس نو د تصویر کې پاپیلری مسل لیول ده. پاپیلری مسل لیول دلته وسط کې د بوتین. نو دا سیګمنټ څه ده؟ انتیروسپتوم ده، خو میډ انتیروسپتوم ده. صحیح ده؟ دا انفیروسپتوم ده، خو میډ انفیروسپتوم ده. دا ټول وسطي سیګمنټونه دي. دا میډ انتیریور ده، دا میډ انتیرولاترال ده، دا میډ پوستیرولاترال ده، دا میډ انفیرور ده. ټول وسطي سیګمنټونه دي. دا د مایترال لیول سیګمنټ منظره ده. نو مایترال لیول څه ده؟ هغه د وینټریکال بازال قسمت ده. صحیح؟ د وینټریکال دلته بازال قسمت ده. نو دا سیګمنټونه چې دلته راځي ټول بازال سیګمنټونه راځي. اوس د رایټ وینټریکال ارتکاز دلته ده او تر دې پورې ده. صحیح؟ دغه انټر وینټریکولر سپټم ده. د انټر وینټریکولر سپټم چې دی جنانیم کو دی خواته انټیرو سپټم راځي، دی خو انفیرو سپټم. بازال انټیرو سپټم، بازال انفیرو سپټم. او دا بازال انټریور ده. دا څه ده؟ بازال انټیرو لاترال ده. د دې دغه قسمت څه ده؟ بازال انفیرور ده، دا بازال پوستیرو لاترال ده. ټول بازال سیګمنټونه دي. خپل پوستیرور وال خپل پوستیرور وال داسې دغه قلب داسې پروت ده. صحیح ده؟ داسې پروت ده. نو ځینې کتابونو کې دغه تقسیمات بیا داسې کړی چې دغه بازل سیګمنټونه چې دي دا قسمت که نه، دا بازل سیګمنټو ته پوستیرور سیګمنټ وایي، پوستیرور لاترال نه وایي ورته. صحیح ده؟ پوستیرور ورته وایي. وبښئ، انفیرور ورته نه وایي، پوستیرور ورته وایي. صحیح ده؟ دغه بازل سیګمنټونه چې دي دې ته پوستیرور سیګمنټ وایي، انفیرور سیګمنټ ورته نه وایي. خو دا قلب داسې پروت ده. دغه ډېره برخه یې چې ده دا وسطي سیګمنټونه او اپیکس سیګمنټونه چې دي دا داسې ښکته راځي، بیا سفلي شکل راځي که نه، دې ته انفیرور وایي. خو دغه آخري قسمت د قاعدې چې ده دا بیا داسې راتاو شوی ده که نه، دې ته بیا پوستیرور سیګمنټونه وایي. د انفیرور هغه بازال سیګمنټونه، یعنې دغه سیګمنټونه هغه پوستیرور کې راځي. دا اصلا دغه پوستیرور او انفیرور کلمې داسې مترادف اکثرا استعمالیږي. نو قانوني هماغه د یو کتاب خبره صحیح ده. د دې لپاره چې دا پوستیرور وال داسې پروت ده. دې خوا نه چې ورته وګورې دلته انټیرور ده، دا د قلب پوستیرور ده. صحیح ده؟ او دغه قسمت چې ده دا بیا داسې ده، دا بیا انفیرور کې راځي. او دا انټیرور ده، دا انفیرور ده که نه، داسې. دا بیا علوي راځي، دا سفلي راځي. صحیح ده؟ دا قدام راځي، دا خلف راځي، داسې. هغه کتاب خبره صحیح ده. دا بازل سیګمنټونه ته ټول پوستیرور نوم ورکړی ده، پوستیرور وال. صحیح ده که نه؟ او بالکل. او خو زیاتره کتابونه بیا فرق نه کوي ورته، زیاتره ما انفیرور وال ورته وایي. که چیرې دلته په اپیکس کې مقطع واخیستل سي نو رایټ وینټریکل ده، دا لیفت وینټریکل، جوف ډېر کوچنی ده، د ارتکاز نه تر دې ارتکازه پورې اپیکل سپټم ده. نو دا بیا دوه برخې نه لري. دا جای خو ډېر نازک شوی ده که نه. مثلا که دا سپټومي دلته ډېر غټ ده، دلته کرا کرا کوچنی شوی ده. نو دغه کوچنی قسمت اوس نه انټیرور ده نه انفیرور ده، اما اپیکل سپټم ده. صحیح؟ دا اپیکل سپټم ده. دا انټیرور سیګمنټ د اپیکس د انفیرور ده. او دا انټیرو لاترال ده. پوستیرو لاترال دلته نشته. په دې چې دغه جدار سې داسې تللی ده، دا داسې تللی ده. دا انټیرو لاترال داسې راغلی ده. دا پوستیرو لاترال په دې کې قطع شوی ده نور. صحیح ده؟ نو د هغې لپاره دغه اپیکس کې انټیرو لاترال سیګمنټ شته ده، پوستیرو لاترال سیګمنټ نشته ده. هغه منظره کې موږ تاسو ولیدل چې د پوستیرو لاترال اپیکس اصلا هغه د انفیرور وال اپیکس و که نه.
دا تقسیمات دي بازال او انتیرور او انتیرولاترال او پوستیرولاترال انفیرور انفیروسپتال. صحیح؟ نو په دې سیګمنټونو باندې ټول مجموعاً 14 سیګمنټه سوي دي. ایروا د هر سیګمنټ د مختلفو شریانونو نه کیږي. دا نو د دې لپاره موږ تاسو ته مهمه ده چې کوم جدار په اسکیمی اخته ده او د دې جدار ایروا به د کوم شریان نه کیږي. د شیماتیک دغه ده. دلته یو کلاسیفیکیشن موږ بل لرو چې اپیکس ته 18 سیګمنټ وایو، یعنی د دې په عوض باندې چې په 14 سیګمنټونو باندې دا بوتان وویشل شي په 18 سیګمنټونو باندې ویشل کیږي. هلته په 14 سیګمنټونو چې بوتان ویشل کیږي دا اپیکس له دې نه نیمیږي. دا سیګمنټ انتیرولاترال ده، دا سیګمنټ سپټل اپیکال ده. صحیح ده کنه؟ اپیکال سپټم ده. او دا میډ انتیرولاترال دا بازال. صحیح؟ په دې تقسیمات سره 14 سیګمنټ لاسته راځي. په هغه تقسیمات کې چې 18 سیګمنټي ده، 18 سیګمنټي کې بیا د سپټم اپیکس لدیج نه نیمه داسې دا اپیکال انتیرولاترال ده، دا اپیکال سپټم ده، دغه ته اپیکال کپ وایي. صحیح؟ دا په ټولو سیګمنټو کې همدغه برخه پرېږدي. مثلا په ټو چمبر ویو کې دغه برخه د څوکه د اپیکس پرېږدي. نو دا 18 سیګمنټ د موږ تاسو دا داسې له کومه خانه وګورئ د اپیکال کپ وایي د اپیکس خولۍ. صحیح؟ د تصویر کې هماغسې 18 سیګمنټ په منځ کې راغلی ده. د کوم جدار ایروا د کوم شریان له خوا نه کیږي. په اپیکال 4 چمبر ویو کې دا جدار د موږ تاسو انتیرولاترال ده. صحیح؟ انتیرولاترال څه ده؟ د سرکمفلکس ارتري نه ایروا کیږي. سرکمفلکس ارتري داسې راځي واشي خواته. صحیح؟ بیا داسې خلف خواته تاویږي د قلب. صحیح؟ نو هم دغه جدار چې انتیرولاترال ده هم دا ایروا کوي، هم دغه پوستیرولاترال ایروا کوي. شریان داسې راغی داسې شاته ځي که نه؟ نو دا جدار هم ایروا کوي، دا جدار هم. اپیکال 5 چمبر کې ده انتیرولاترال ده. صحیح؟ او په پرستر نه لانګ اکسس کې د موږ تاسو پوستیرولاترال ده. دواړه د لیفت انتیرور سرکمفلکس ارتري نه ایروا کیږي. دغه قسمت څه ده؟ په اپیکال 4 چمبر کې انفیرو سپټوم و که نه؟ انفیرو سپټوم رایټ کورونري ارتري خلف خواته سیر لري. هغه ټول له برخې چې په خلف کې دي په انفیرور کې دي که نه؟ نو هغه د دې خوا نه ایروا کیږي د رایټ کورونري ارتري نه. نو دلته چې د لیفت ventricle انفیرور وال ده دا د رایټ کورونري ارتري نه ایروا کیږي. په پوستیرور انټرونټریکولر سلکوس کې همدا شریان سیر لري، بیا همدغې جینه سپټوم ته شاخې ورکوي. صحیح ده؟ نو د سپټوم هغه لاندینۍ برخې انفیرو سپټوم دا د همغې خوا نه ایروا کیږي د رایټ کورونري ارتري نه. نو دلته په اپیکال 2 چمبر ویو کې چې وګورو دا انټیرور وال ده، دا انفیرور وال ده. انفیرور د رایټ کورونري ارتري نه ایروا کیږي. صحیح؟ انفیرور وال او انفیرو سپټوم هم د همغې خوا نه ایروا کیږي. صحیح؟ انټیرور ډسندنګ ارتري چې ده هغه په انټیرور انټرونټریکولر سلکوس کې داسې ځي. نو دلته یو څه دیاګونل ارتري ورکوي د لیفت ventricle قدام برخه ایروا کوي. نو انټیرور وال د لیفت ventricle ټول دی لیفت انټیرور ډسندنګ ارتري نه ایروا کیږي. صحیح؟ او همدغه
سپتم همدې سلکوس نه ځینې څانګې داسې ځي انټرونټریکولر سپتم ته راسن داخليږي سپتل پرفراتور ارتریس ورته وایي کنه هغه هم دلته راسن داخليږي د انټرونټریکولر سپتم د قدامي برخې دا میروا کوي نو دا د انټرونټریکولر سپتم قدامي برخې دي صحیح سدا میروا کیږي د انټیرور ډیسندینګ ارتری نه انټیرور ډیسندینګ ارتری دلته اپیکس ته راځي د راتويږي د رائټ وینټریکل اپیکس هم دلته ایروا کیږي یو څه داسې راځي نو دلته خو شیما کې نه ده ښودلی خو مطلب داسې دا شریان سې په انټیرور کې داسې لاړه راغی بیا داسې یو څه راتویږي دلته د رائټ وینټریکل اپیکس ده هغه هم یو څه ایروا کوي نو بیا دې شیما ته چې وګورو په شارټ اکسس کې که نه په شارټ اکسس کې چې وګورو دلته انټیرو سپتم ده دلته انفیرو سپتم ده صحیح دا خو رائټ وینټریکل د ارتکاز دلته ده د انټرونټریکولر سپتم ده د انټیرو سپتم او انټیرور وال د انټیرور لیفت انټیرور ډیسندینګ ارتری نه ایروا کی صحیح انټیرو لاترال پوستیرو لاترال لیفت سرکمفلکس ارتری انفیرو سپتم او لیفت وینټریکل انفیرور وال د رائټ کورونری ارتری نه ایروا کیږي او رائټ وینټریکل څه ده غیر دینه چې هغه اپیکس قسمت لږ د لیفت انټیرور ډیسندینګ نه ایروا کیږي نور تقریبا مکمله د رائټ کورونری ارتری نه ایروا اخلي دې لپاره چې د وال موشن ابنارمالیټي په شدت باندې پوه شو چې څومره پراخه ساحه یې نیولې ده وال موشن ابنارمالیټي په څومره شدت سره روانه ده دې لپاره موږ نمرې ورکوو که چیرې جدار نارمل موشن ولري دې ته یوه نمره ورکوو که چیرې هغه سیګمنټ هایپوکینیټیک 2 نمرې ورکوو که چیرې اکینیټیک 3 نمرې ورکوو دیسکینیزیا ته 4 ورکوو او انیوریزم ته 5 نمرې ورکوو دا بیا فورمول کې اچوو وال موشن سکور انډیکس فورمول ده وال موشن سکور انډیکس په صورت کې دغه نمرې چې موږ جمع کړلې د ټولو سیګمنټونو مثلا دلته دغه جدارو مکمل هایپوکینیټیک ده صحیح دیم 2 نمرې واخیستلې دیم 2 واخیستلې دیم 2 نمرې واخیستلې دا جدار د نارمل ده یو نمره دی واخیستله یو دی واخیستله یو دی واخیستله دا جدار د کینیټیک ده 3 نمرې دی واخیستله 3 دی سیګمنټ واخیستله دلته فکر وکړئ چې یو قسمت انیوریزم لري دلته شاته وتله 5 نمرې دی واخیستله صحیح دغه نمرې خپل ټول جمع کوو چې اصل جمع څومره سه دا په دې صورت کې لیکو او مخرج کې هغه تعداد د سیګمنټونو د منګو تاسو هغه 14 سیګمنټ دي د فینټریکلم په 14 سیګمنټونو ویشل دي که چیرې دغه ټول سیګمنټونو نارمل موشن ولري نو 14 سیګمنټ لرو هر سیګمنټ سي نورمالي یو نمره اخلي د جدول په اساس باندې نو 14 نمرې هغه سولې او مخرج کې 14 سیګمنټ دي د دې اصل هغه یو راځي څومره چې صورت د کسر ډیریږي په دې چې وال موشن ابنارمالټي شدت ډیر ده صحیح ده ډیره پراخه ساحه یې نیولې ده او شدت ډیر د کېدې شي کینیزیا او دیسکینیزیا او انیوریزم د شیان ولري نو کله چې وال موشن سکور انډیکس د 1.9 زیاتیږي پر ناروغ کې اسکیمی ناروغ کې دا د ناروغ هغه خراب انظر ښیي یعنی اکستنسیو امای ده صحیح استاد موږ په خپل نه ته لیکل چې ویژوالایز کنه چې هغه سیمنټونه چې تاسو ولیدل استاد ټول او قانون خدا سي د 14 سیګمنټ ټول باید ولیدل شي دلته چې لیکلي دي نمبر اف سیګمنټس ویژوالایزد د دې لپاره لیکلي دي
چې ځینې وخت د ناروغ دا تصویر ډیر مشکل وي، یو منظره ډیره په مشکل راځي، ځینې سیګمنټونه ته نشي لیدلی، یو جدار کمر نه ویني، صحیح نه کنه. خو اوس مثلا تا کوشش وکړه چې د انفیریور وال وګورې، ټو چمبر ویو ته لاړ شي، انفیریور وال دې ونه لیده، انفیریور وال دې ونه لیده، دا درې سیګمنټه بیا ته منفي کوي کنه، صحیح ده. دلته د 1400 په ځای باندې بیا 14 لیکي، هغه سیګمنټونه چې تا لیدلي دي خو اصلا لیدل کېږي، اصلا لیدل کېږي، خو مجبور دی یو اسکیمي مریض لپاره ټول سیګمنټونه وګوري، یو چا انفارکشن تیر کړی دی، اسکیمي تیر کړی ده کنه، دا 14 سیګمنټ ته مجبور پیدا کې وی ګوري کنه، کې ونه ګوري دا د مجبوریت په اساس باندې بیا دلته راکموي هغه سیګمنټونه. سر د پاس صورت کې چې سکور اخلي، یعنی چې په څو سیګمنټو کې د پاس سکور کتر اعلان د باغات داد وي او کنه. خو دلته د مثلا لاس سیګمنټونه فکر وکړئ تا ولیدل، نو لاس سیګمنټو کې نمرې ورکوي، هغه جمع کوي سره، بیا په صورت مخرج کې مغلس لیکي کنه، او په دې کې د لاس ولا سیګمنټ نارمالي، نو دلته لاس راځي عادت او تقسیم د لاس سیګمنټو یې کې بیرته هغه یو راځي، صحیح ده. دلته په تناسب کې تغییر نه راځي دومره. د سیستالیک فنکشن لپاره یو بل پارامتر لرو، هغه مایترال انولوس اکسکورژن ده. دا ریجنال وال موشن ابنورمالیټي چې موږ تاسو ګورو، دا مثلا د سیستالیک فنکشن د ارزیابۍ یو برخه ده. په دې کې ټول سیګمنټونه نارمل موشن ولري، نو سیستالیک فنکشن سم ده، صحیح. که ځینې سیګمنټونه هایپوکینیټیک او اکینیټیک نو دا سیستالیک فنکشن خرابوي. مایترال انولوس اکسکورژن هم سیستالیک فنکشن موږ ته ښیي. له فنتریکل له عرض نه لنډیږي او له طول نه لنډیږي، صحیح. که چیرې دلته په مایترال انولوس کې دغه برخه کې موږ ام موډ خط واچوو، داسې دا قسمت د انولوس سه پورته ځي، مثلا دیاستول ده، سیستول سه اوسه د انولوس پورته ځي، دیاستول کې بیرته ښکته کېږي، په سیستول کې بیرته چکېږي. نو دا انولوس د مایترال داسې حرکت لري، صحیح. په ایموډ کې داسې خط ویستل کېږي. دلته په ایموډ کې موږ تاسو ګورو چې دلته دیاستول ده، دلته سیستول ده. دیاستول نه تر سیستول پورې 2 ملي متره ده جدار وړاندې شوی ده، صحیح. څومره چې دا له خپل ځای نه ډېر بې ځایه کېږي، هغومره ښه سیستالیک فنکشن ښیي. څومره چې لږ بې ځایه کېږي، سیستالیک فنکشن خراب دلته. نو دغه د فنتریکل لپاره انولوس اکسکورژن دومره نه استعمالیږي، د رایټ فنتریکل لپاره ډېر استعمالیږي، هغه ټپس ده کنه، ترایکسپید انولر پلان سیستالیک اکسکورژن ده کنه. نو دلته د رایټ فنتریکل سیستالیک فنکشن لپاره موږ ایموډ خط دلته اچوو، په ترایکاس انولوس باندې اچوو، یعنی دا جدار ده او دا انولوس ته د ترایکاس په دغه کونج باندې ور اچوو، دلته دغه کونج باندې اچول کېږي، صحیح. په دې کونج باندې اچول کېږي، دلته په مایترال کې په دې کونج راغی، دلته په دې کونج باندې اچول کېږي. نو دغه زاویې کې اچول کېږي، دلته هم داسې موجه رسمیږي. دغه ارتفاع د دې ځای نه تر دې ځای پورې ګورو چې څومره ده. نو هر څومره چې د ارتفاع ډېر وي هغومره سیستالیک فنکشن ښه ده، هر څومره چې کمیږي سیستالیک فنکشن خراب ده. نو دا باید تقریبا 18 ملي مترو نه ډېري د انولوس نه نیولې تر دغه بې ځایه شوې برخې پورې که نه 18 ملي مترو نه باید ډېري. نه چېرته دلته ښایي؟ نه دا 6 ملي متره نه ده،
هغه په تیشو دوپلر کې وو هغه تیشو دوپلر دا خو ام موډ ده کنه دا ام موډ ده نو 18 ملي متر دا باید بیجی شي کچېر دی 18 ملي متر نه کمیږي رائټ وینټریکل سیستولیک ډسفنکشن ښيي صحیح او د رائټ وینټریکل سیستولیک فنکشن لپاره بیا موږ فورموله لرو چې رائټ وینټریکل ایجکشن فرکشن مساوي ده د 3.2 ضرب دی دغه عدد چې څومره راغلی ده هغه سیستولیک اکسکورژن چې څومره راغلی ده کنه ټیپس کې چې څومره عدد راغلی مثلا دلته 18 لاس راغلی ضرب دی 18 کوي بیا ته ایجکشن فرکشن درکوي د رائټ وینټریکل په لیفټ وینټریکل کې د مایترال انولس اکسکورژن ډیر کار نه اخیستل کیږي په دې چې د لیفټ وینټریکل ایجکشن فرکشن موږ تاسو په سیمسون کې ډیر په اسانۍ سره تعینو ستروک والیوم ډیر په اسانۍ سره تعینو دا ټیشو ټراکینګ کې شته ده کنه ډیر سیستولیک پارامترونه چې دي د لیفټ وینټریکل لپاره زیاتره ښه کار ورکوي نظر د رائټ وینټریکل ته رائټ وینټریکل شکل تغییر د هغې لپاره دلته اوس سیمسون میتود کې چې موږ د لیفټ وینټریکل ایجکشن فرکشن سنجو دا موږ ته په ډسکونو باندې ویشي یو ډسک کې دایره منلی ده په دې چې لیفټ وینټریکل چې ده داسې دایروي شکل لري د هر قسمت نه چې ته مقطع واخلې دایره غوندې راځي صحیح نو د دې شعاع تعینېږي بیا پای آر مربع ضرب د ارتفاع د دې دسک کنه دې سره ضربېږي د دې حجم ورکوي د دې یو دسک رائټ وینټریکل کې دا سیمسون میتود بیا ښه کار نه ورکوي د دې لپاره چې سیمسون میتود دا یوه دایره مني رائټ وینټریکل دایروي نه راځي کنه اخو کوږ ده صحیح ده نو د هغې لپاره سیمسون میتود دلته کار نه ورکوي دا ټیپس میتود چې ده دې نه ډېر کار اخیستل کېږي چې ترایکوسپید انولس سیستولیک اکسکورژن پکې لیدل کېږي دا چې ده د ام موډ کې ده د مایترال صحیح ده سپتوم لاس ده لاترال 12 ده اکسکورژن صحیح په ام موډ کې او په دوپلر کې څه ده د اتونه باید پورته وي صحیح شپږو نه موږ ویلي چې کوزیږي هغه سیستولیک ډسفنکشن کوي ای پوینټ سپټل سپریشن هم ویلې ده بیا به بله ورځ بیا سره تکرار کړو